د سیلې په وخت کې د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم طریقه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به وریځ سیلې وغیره شوانو نو د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم په مخ باندې به د هغې اثر ښکارېده او د مخ مبارک رنګ به یې بدل شو او د یرې له وجې به یې کله دننه تشریف وړو کله به یې بهر تشریف راوړو او دا دعا به یې ویله: اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت به و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت به. ترجمه: اے الله تعالی، زه د دې هوا خیر غواړم او څه چې په دې هوا کې دي باران وغیره د هغې خیر غواړم او کوم غرض دپاره چې دا رالیږلې شوي ده د هغې خیر غواړم. اے الله تعالی، زه د دې هوا د شر نه پناه غواړم او کوم څیز چې په دې کې دی او د کوم غرض دپاره چې دا رالیږلې شوي ده د هغې د شر نه پناه غواړم. او هر کله چې به باران شروع شو نو په مخ به یې خوشحالي ښکاره شوه. ما عرض وکړو: ای د الله رسوله صلی الله علیه و وسلم، ټول خلک چې کله وریځ وویني نو خوشحاله شي چې د باران اثرات ښکاره شو، خو تاسو باندې یو قسم پریشاني ښکاره کیږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو: ای عایشې، ما ته د دې څه تسلي ده چې په دې کې چېرته عذاب نه وي. کومې عادته په هوا سره عذاب ورکړی شوی و، هغې به چې وریځ ولیده خوشحاله به شو چې په دې وریځ کې به زموږ دپاره اوبه راورولی شي. حال دا دی چې په هغې کې به عذاب و. د الله جل شانه ارشاد دی: ښه خلک یعنې قوم عاد چې کله دا وریځ د خپلو ځمکو مخامخ راتلونکې ولیده نو ویې ویل: دا وریځ خو په موږ باران ورونکې ده. د الله تعالی ارشاد وشو چې نه ورونکې نه ده، بلکې دا هغه عذاب دی چې تاسو زر غوښتلو. او نبي ته مو ویل: که ته رښتونی یې نو په موږ عذاب راوله. یو سیلې ده چې پکې دردناک عذاب دی، هر څیز به د خپل رب په حکم سره هلاک کړي. پس ښه خلک د هغې سیلې په وجه داسې تباه شو چې د مکاناتو نه سوا هېڅ نه ښکارېدل او موږ مجرمانو ته دغه شان عذاب ورکوو. پیدا کې لیکي: دا د الله تعالی نه د یرې حال دی. ښه پاک ذات دی چې د هغه سید الاولین والآخرین کېدلو په خپله د هغې د ارشاد نه ټولو ته معلومه ده. په خپله کلام پاک کې د الله تعالی ارشاد دی چې الله تعالی به داسې نه کوي چې هغې ته ستاسو په موجودګۍ کې عذاب ورکړي. دی د الله تعالی وعده سره بیا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه د یرې دا حال و چې وریځ او سیلې به یې ولیده نو د ړومبنو قومونو عذاب الهي به ورته راپه یاد شو. دې سره یو نظر په خپل حال باندې هم کول پکار دي چې موږ خلک هر وخت په ګناهونو کې لګیا اوسو. زلزلې او نور قسمه عذابونه چې ووینو، په ځای د دې چې د هغې نه اثر واخلو، توبه او استغفار مونځ وغیره کې مشغول شو، نور قسم فضول تحقیقاتو کې لګیا شو.